راشد لطیف وایي که چېرې بابر اعظم د پاکستان ټي 20 ټیم نه ډراپ کړي نو بیا سلمان علي هغه د پاکستان ټي 20 ټیم ته جوخت هم مه پرېږده. راشد لطیف څه بیان جاری کړی په دې ویډیو کې به ډیټیل سره خبره کوو، خو ډېر داسې د بابر اعظم مخالفینو چې اوس د بابر اعظم په فیور کې بیانات جاری کوي. خیر راشد لطیف خو د بابر اعظم مخالفینو کې نه راځي. راشد لطیف همیشه د بابر اعظم سپورټ کړی دی. راشد لطیف اوس خپل ټویټ کې څه ویلي د بابر اعظم حوالې سره، د بابر اعظم حوالې سره کومه غټه خبره کړې ده، د بابر اعظم سایډ ولې اخلي، په دې ویډیو کې به ډیټیل سره خبره کوو جی. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راشد لطیف چې کوم دی هغه ویلي دي که چېرې بابر اعظم وایي د پاکستان ټي 20 ټیم نه تاسو ډراپ کوئ که نه، یا تاسو بابر اعظم د پاکستان د ټي 20 ټیم حصہ جوړول نه غواړئ، نو بیا تاسو سلمان علي هغه د پاکستان ټیم ته جوخت پرېږدئ هم ما. لکه که تاسو بابر اعظم ډراپ کوئ نو سلمان علي هغه هم بیا تاسو ټیم ته جوخت مه پرېږدئ. سلمان علي هغه د بابر اعظم په فګر کې، د هغوی په سټیټس کې، د هغوی په ایوریج کې، د هغوی په ریکارډ کې ډېر غټ فرق دی. راشد لطیف ویلي چې بابر اعظم د پاکستان د پر ډېر زیات رنزونه کړي دي، سنچریان یې په هر فارمیټ کې شته، په ټي 20 کې هم شته، په ون ډے کې هم شته، په ټیسټ کې هم شته. بابر اعظم د پاکستان یو ګریټ پلیر دی. که چېرې وایي تاسو بابر اعظم د ټي 20 ټیم نه ډراپ کوئ نو بیا خو د سلمان علي هغه حق نه جوړېږي چې هغه تاسو د پاکستان ټي 20 ته جوخت هم ورپرېږدئ. لکه خو بیا د پاکستان ټي 20 ټیم له جوخت هم مه پرېږدئ که چېرې تاسو بابر اعظم د ټي 20 ټیم نه ډراپ کوئ. دې کې د راشد لطیف خبره ولې ټیک ده؟ راشد لطیف خبره ځکه ټیک ده که چېرې د سلمان علي هغه لاست 15 ټي 20 میچونه یا اړو لاست 10 ټي 20 میچونه تاسو وګورئ، یا لاست 15 ټي 20 میچونه، نو پای کې د سلمان علي هغه سټرایک ریټ څومره دی خبر یې 113 سټرایک ریټ دی. او لاست تاسو میچونه د هغه وګورئ نو سکور یې پکې هم انتهایی کم سکور دی. نو تاسو که چېرې په سټرایک ریټ باندې وایي بابر اعظم د ټي 20 ټیم نه ډراپ کوئ نو بیا سلمان علي هغه تاسو د ټي 20 ټیم کپتان څنګه جوړوئ چې د هغه خپل سټرایک ریټ، د هغه خپل ایوریج دغه رنګې دی، هغه خپله د دغه کیلیبر کلاړي نه دی. ښه زه سلمان علي هغه خو پرېږدئ. حسین طلعت تاسو د پاکستان ټي 20 ټیم کې ورچوئ ور بابر اعظم ډراپ کوئ، نو آیا حسین طلعت د بابر اعظم نه ښه پلیر دی؟ حسین طلعت د بابر اعظم نه غټ کلاړي دی. خو خیر د بابر اعظم چې کم مخالفین وایي چې کم کمپین چلولو د بابر اعظم خلاف چې بابر اعظم د پاکستان ټیم نه بیخي بهر شي، نو هغه خپل کمپین کې کامیاب شو. هغه بابر اعظم د ټیم نه بهر کو، چونکې بابر اعظم او رضوان دواړه ټیم کې که چېرې نه شاملېږي نو ایټ لیسټ بابر اعظم حق لري چې هغه د پاکستان د ټي 20 ټیم حصه وي پرماننټ، هغه ته نشي ډراپ کولی. ځکه په ټیم کې یو میډل آرډر کې داسې یو کلاړي پکاري چې هغه راستا په وکټ باندې سټې وکړي. لکه هر یو ډبلۍ والا خو ته نشي ویښ څنګه چې پاکستان د اړومبني 4 ډبلۍ والا دي او چې دی آوټ شي بیا د پاکستان ټیم باندې راپار لګېدلی وي، په سخت وکټ باندې بابر اعظم به ستاسو په کار راځي. نو دا خبره راشد لطیف هم کړې، دا خبره وسیم اکرم هم کړې. وسیم اکرم خو صفا الفاظو کې ویلي که چېرې ما سره وایي اتارټي وه نو ما به د پاکستان ټیم نه بابر اعظم هېڅ کله هم ټي 20 ټیم نه ډراپ کولو، بابر اعظم به زما د ټي 20 ټیم پرماننټ حصه وه، دا وسیم اکرم ویلي دي. خیر په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو، دې حوالې سره تاسو سره لرئ کمنټ لازمي وکړئ جی.